أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خسر الذين یقینا پتاوان کې پریوتا کسان کذبوا بلقاء الله چې دروغ یې غنلیو ملاقات د الله تعالی بعد الموت نه منه یعنی هغه په لوی خساره کې پریوتا حتی اذا جاءت الساعه تر دې پورې چې راغلی د قیامت بغتة ناصابا قالوا دی اوې یا حسرتنا هاي افسوس دې موږ لره علی ما فرطنا په هغه څه باندې چې موږ کمه کوتاهي کړې ده فیها ببارہ دے قیامت کی الدب یا افسوس کی ہائے افسوس سے موږ لره وهم يحملون اوزارهم او دی به بار کوي هغه خپل بوجونه یعنی خپل بد اعمال علا ظهورهم په شاګانو خپل باندې الا خبردار سامایذرون ډیر ناکار دی هغه چې دی بار کوي کمپیټي د ګناونو چې په شاګانو اغستري دا ډیر ناکار دي او پای کې نمبر 1 دی کفر او شرک وما الحیات الدنیا نه دا ژوند د دنیا الا لعب مگر لوبي دي ولهو او ټوکی دي ولد دار الاخرت او خامخا کور د اخرت دي خیرون دا ډیر غوړه دي للذین د پاره دا کسانو یتقون چې ځان بچ کړي د کفر او د شرک نه افلا تعقلون آیت او د عقل نه کار نه لې اند عقل نه کارواله دا دنیا فانی ده او آخرت باقی ده قد نعلم یقینا من تپتر اللہ تعالی فرمائے انه ليحزنك الذي بشک شاندار ليحزنك الذي خامخ غم جن کی تعالی هغه کس یقولون جری وای فانهم لا يكذبونك پس بشک دیتا دروجن نہیں حسابي دروجن نگنی ولكن الظالمين لیکن ظالمان چې به آیت الله پایتونو د الله تعالی باندې چحدون انکار کوي دا په حقیقت کې د الله خبره نه مني ولقد كذبت دا تسلی ورګي پیغمبر علیہ السلام ولقد كذبت یقینا درو غنل شو رسول پیغمبران من قبل کما خستانا فصبروا على ما كذبوا نغي صبر کړو په هغه باندې چې داغي درو هغه ته دروغ ویل شو درو غنل شو هغه په دې خبره صبر کړ ووذو او د تکلیفونه ورکړې شو د خلی بدر ورته ویل شو حتی تاهم نصرنا تر دې ور جراغی ته امداد زمونږه لا مبدل لکلمات الله نشتر سوک بدلون کې د پار د کلمات الله تعالی دا الله کلمات دا الله خبر سوک بدلول نشي ولقد جاءك یقینا راغلی تا من نبأ المرسلین دا خبر او دا قصو د پیغمبرانو نه چې د سوره تکالیف ملاو شو تبم صبر کوي وین کبر علیک اعراضهم وین کان کبر او کچریوی ډیر غټ علیک پتا باندې اعراضهم ډډه کول د دینا کدا خبره پتا باندې ډیر ګرانه چې د دې اسلام نه د دین اسلام نه ډډه کوي فین استطاعت نو که جستا طاقت وی انت بتغی نفقا فی الارض دا چې ته تلاش کې ته وګوري یو سوره یو سورنګ فی الارض بدما کې او سلمن فی السما یا اندر پای په اسمان کې پتا تیهم او تراوړې دي ته به آیتن په یو نخې سره په یو معجزې سره نبیام تا نه مني ولو شاء الله کچر الله غوښتل جمعهم علی الهدى نو خامخا دي به را جمع کړو په هدایت باندې یعنی په توحید باندې دی به صرف یو الله منلو فلا تکونن من الجاهل نمکه گئے تاسو من الجاهلین د ناواقفونه د الله د حکم نزان ناواقف مې حساب وای حکم فلا تکونن حکم عام دی مګه گئے تاسو ټول من الجاهلین د ناواقفنا ځان ناواقف مې حساب وای په حکم د الله تعالی کې ځان د الله د حکم نه خبر کې انما یستجیب الذین بشک قبلی الله تعالی دا کسان یسمعون چاغي خبر اوري د الله تعالی نای ته فائدہ رسی والموتى دا مړي چې دي يبعثهم الله راجوندي به کې دي در الله تعالی ثم الیه یرجعون او بیا به الله تعالی ته بیا راو پس کولی شي ورځ د قیامت کې دویم ځل اسرافیل علیہ السلام شپېلې پوکوهي څومره مړي چې دي دا بټول راجوندي کړی شي وقالو او وی بدی دا دي شکایت دا دینه شکوه ده شکایت ده وقالوا يبدي كافر لولا نزل عليه آية من ربه ولن نازلي په د باندې یو معجزه
د جانب د رب دنا لکه مثال د صالح علیه السلام معجزه چې وه د موسی علیه السلام معجزه چې وه دا د عیسی علیه السلام معجزه دسترخوان داسې یو معجزه په ده باندې ولې نه نازلېږي قل ته ورته ووایه ان الله بشک الله تعالی قادر دا قادر دی علی ان ينزل آیة دا چې نازل کړي یو معجزه ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر د خلقونه لا يعلمون دین پوهېږي وما من دابت نشته د یو زنده سر نه دابه ویل شي هر د ساسیز فی الارض په ځما کې ولا طائر نه یو مرغۍ شته یطیر چې هغه الوزي بجناحه په خپلو دواړو وزرو باندې الا اممن مگر دا ټولګي دي د سا ټولګي دي سا والا څیزونه دي امثالکم په شان ستاسو ما فرطنا فی الکتابې موږ کوتاهي نه ده کړې یعنې موږ نه ده پرېښودې څه کمي فی الکتابې په دې قرآن پاک کې من شیئن د هېڅ څیز نه ثم الی ربهم یحشرون بیا خپل پروردګار ته یحشرون دې ټول به راجمع کولی شي والذین کذبوا هغه کسان چې دروغ ګڼي بیا آیتونه آیتونه زموږه صم دي کاڼه دي د حق اورېدونه و بکم دي ګونګیان دي چاړهګان دي د حق ویلو نه فی الظلمات په تیارو کې به د کفر من یشاء الله هغه څوک چې الله تعالی یې وغواړي یضلله ګمراهي کړي ومن یشاء هغه څوک چې الله وغواړي یجعله علی صراط مستقیم نو ویې ګرځوي په لاره نیغه باندې قل ووایه زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارایتکم خبر راکئ ما لره تاسو ته وایم ان اتاکم عذاب الله که چېرې راشي تاسو ته عذاب د الله تعالی او اتتکم الساعة یا راشي تاسو ته قیامت غیر الله تدعون آیا سوا د الله نه به تاسو بل چا ته آوازونه کوئ چې زموږ دا عذاب لرې که ان کنتم صادقین که چې تاسو رښتوني یې نو بل څوک عذاب نشي لرې کولی بل ایاهو تدعونه بلکې هم دکه یو الله تعالی ته بل ایاهو بلکې خاص دغه الله ته تدعونه تاسو به آواز کوئ فیکشف ما تدعون الیه نو لرې کوي به الله تعالی ما هغه عذاب تدعون الیه چې تاسو آواز او چغې وهئ هغه ته چې الله ته فریاد وکړئ نو الله به درنه دغه مصیبت لرې کوي ان شاء اجر الله غواړي وتنسون ما تشرکون او تاسو به بیا هېروئ پرېږدئ به هغه چې تاسو د الله سره شریک ګرځوئ